بسم الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح فی علوم الحدیث اور صفحہ نمبر 28 اصح الاسانید په باره کې علماء نه مختلف تعریفونه نقل شوي دي. اوس بل یو تعریف علی وی چې مونږه روایت کړی ابي عبد الله البخاری دا چې صاحب د صحیح دی انه قال اغوی چې اصح الاسانید كلها مالک تور کې صحیح سند اغا دی چې اغا ټول دی مالک نوی بیا مالک ته نافع نه روایت کی او منافع د ابن عمر او امام بخاری رحمه الله دا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرہ بن بردزبا او بعضی ویل دی چې برززبا دی لک او دا 194 کې شوال کې پیدا دی اور 63 سال عمر یا 62 سال عمر کې 13 ورځې کم دی لکه وفات شوی دی. علم طلب کړی امام بخاری رحمت الله علیه د اطرافونه مجالست خلق سر کړو کوچ کړو په حدیثو کې او بهترین معرفت والو حسن حفظ والو او بیا په شوال په اول کې وفات شي 156 کې. دا خبره نقل کوم نه تهذیب التهذیب نه. دویم دی هغه مالک د مراد مالک بن انس بن مالک بن ابي عامر بن عمر بن حارث بن عثمان بن جسیر بن عمر بن حارث ذو اصبح الاصبحي الحميري. دا د امام مالک رحمت الله علیه دغه دی. ابو عبد الله دغه کنیت احد عالم الاسلام په علماء اسلامو کې یو لوی عالم دته و امام دارالهجره په نوم باندې چې دی مشهور دی او د روایت عامر بن عبد الله بن زبیر نه کوي او د زید بن اسلم دا نافع نه مولا ابن عمر نه او د زهری نه او غیرهم نه او دنه روایت هم چې دی لکه یعنی بعضی استادان هم دنه روایت کړی او دنه روایت یحیی بن سعید الانصاری هم کوي امام شافعی کوي ابن مبارک کوي ابو نعیم ابو داود طیالسی وغیرہ کوي. امام شافعی رحمت الله علیه بوي چې مالک حجت الله تعالی علی خلقه بعد التابعین د تابعین نه بعد د الله حجت د امام مالک په خلق باندې اور ساتھ وی چې هغه د مصعب زبیر نقل کړي اني احفظ الناس لموت مالک مات فی سم 79 و 100 وی ماته دا خبره محفوظ کړل د خلقونه چې امام مالک 179 کې وفات شو وکانه ثقه مامونا ثبتا ورعا فقيها د ثقه مامون ثبت ورع ولو فقيه عالم اور حجت او دارنګ چې دی 85 سال عمر د په دنیا باندې تیر کړی دی لک او دا خبره امام واقدی هم نقل کړل. ورپسې د نافع عن ابن عمر. نافع څوک دی؟ نافع الفقی دی چې مولا د ابن عمر دا غلام د ابن عمر سلور غلامانو یو غلام دا نافع او بل غدری رونه لکه مالک بن دینار عمر بن دینار او بکر بن دینار دا درې وړه چې دا یو مچ دی غلامان دي عبد الله ابن عمر او دارنګ چې دی دا د زمانه لوی امام دی او مشهور درس دو او دا د امام مالک رحمت الله علیه په اساتذو کې هم دی. امام مالک د په حلقه درس کې یعنی کافی عمر تیر کړی دی او دنه اخذ د حدیث کړی دی علم کړی دی لوی حلقه ودو. هغه بیا روایت کې د ابن عمر نه خپل د مولانا چې عبد الله ابن عمر دی او دې ته سلسله الذهب وي ښا ځکه کله فقہی چې د فقہی نه روایتو کې نه دې ته سلسله الذهب وي یعنی سونی کی زنجیر او په دې اطلاق وی نظر دی. بعد وی چې نه دا سلسله الذهب نه دی. بعد وی چې محمد بن اسماعیل بخاری وی ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره دا دیباج خسروانی دی. دیباج معنی دا رحم دی. بیا ابو زناد څوک دی؟ عبد الله بن زکوان. اعرج څوک دی؟ عبد الرحمن بن حرمز دا پکې دی. او بیا ورپسې چې دی وبنل امام او دارنګ مبني کړه امام ابو منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمی علی ذلک بدی معنی چې هغه وی ان اجل الاسناد الشافعي ټول کې اوچ سند چې هغه د امام شافعي دی چې امام شافعي فقيه دی. هغه روایت کې د مالک نه چې فقيه دی هغه د نافع نه هغه د ابن عمر دا یعنی دا فقها په دې کې بیا راغله.
نو دو په دې باندې دا وایي چې دا اوچت دی لکه واحتج او بیا هغه احتجاج کې به اجماع اصحاب الصحابه په اجماع د اصحاب صحابه سره هغه دا دی وایي چې على انه لم يكن في الروات عن مالك اجل من الشافعي وی پر رواتو کې د امام مالک نه چې کوم نقل کوي کنه هغه کې غټ امام شافعي نه څوک نشتی امام شافعي ابو عبد الله محمد بن ادریس دا دغه نوم ابو عبد الله 150 کې د پیدا دی او 150 کې امام ابو حنیفه وفات دی د وجنا بعد متعصبین وی جاء شافعي وفر ابو حنیفه الان کې دا مناسب نه دی امام شافعي رلاغه ابو حنیفه وتخنا دا سوای ولید الشافعي په سنه التي توفي فيها ابو حنیفه دا سوای چې امام شافعي په کال پیدا شو چې په کال باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو لکه دا مناسب ده لکه امام شافعي خو به امام ابو حنیفه ډیر قدر کو د مرګ نه بعد غره احمد بن حنبل وای سمعت موتا من 19 رجلا من حفاظ اصحاب مالک هغه ما دا امام موتا چې ده سولس کسان زیات کسان اوریدل چې هغه حفاظ دي اصحاب دی مالک نفعته للشافعي یا محمد بن حنبل بیا ما دی هغه یعنی عاده وکړه تکرار کو په شافعي باندې لاني وجدته اقوم به نو ما چې وکړو امام شافعي په دې کې ټولو کې اوچتو په دغه ولس مولایانو کې امام شافعي بیا ډیر اوچتو امام شافعي چې هغه کسو چې د مور را لګلو چې ورشه په مدینه کې یو عالم دی ډیر لوی عالم دی لکه او هغه څخه ورشه هغه ته ځانو چې دی یعنی پھیلاو کا هغه ته زنګون مات کړه امام شافعي بیا راغی مدینه منورې ته او په مدینه منوره کې امام مالک رحمت الله علیه سره ډېر عمر پورې پاتې شو لکه ډېر عمر پر حدیث کې راځي قریب د چې زمانه بدا شراجي یو شکو ان یضرب الناس اقباد الابل یعنی ډېر قریب دا چې خلق مناغ زمانه چې خلق به خان چې راکاږي بلکا ولا یجدون احدا او نه به مو څوک غټ عالم یعنی اعلم احدا یعنی غټ عالم په څوک په مدینه کې یا مالګه هغه مدینی عالمي چې هغه امام مالک ته لکه یعنی امام مالک پس به خلق دقه سره رواني لکه او خلق بچي دړه در رواني امام ابو حنیفه په خپل یو ځل راغی مدینه منورې ته امام مالک درس کې داسې ناستو او چې کله څنګه دی پاسې دو ندی غړ خلکو درې غړ د عبد الله بن مسعود کوره پوری ولی چې څوک جرأت نشي کولای چې د سره لاس میلاو دا د حدیث یو روبو نو چې څنګه روان شو داسې جدي کې ابو حنیفه او ته مخ کې شو چې ابو حنیفه او ته مخ کې امام ابو حنیفه 14 کاله مشر د امام مالک نه چې مخ کې شو ته نو امام مالک پیا شو چې دا څوک غریب دی یعنی مسافر دی لکه غریب څه ته وایي مسافر اظن یخیل الی انه غریب ما ته خیال لگی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مسافر ہے ذکر دغه سی جرأت خو څوک نه کې زما مخامخ چې راځي نو چې امام مالک رحمت الله علیه ته تاسو کې من انت یا غریب مسافر اسو کې ته هغه اخوک فی الله من الکوفه بای استاد ضرور چې کوفی پاتې کیدونکې دی هغه خو وی اتعرف ابو حنیفه ته ابو حنیفه پیژن کوفه کې امام مالک وته وی انا غوت لعله امامک شاید ستا مخامخي وی انت الذي ابو حنیفه وی تا ابو حنیفه وی نعم وی انا الذي ابو حنیفه نو وعنکه ادارنګ تاو شو سره معانقه سره وکړه واعتزد به او دې سره لاس ونیو وذهب به الى مقره اور خپل مسکن ته رهاشګای ته بوزو واجلسه بادب واحترام فادب په احترام سره الته کېنو او بیا تن ستپوس کوي چې یا ابا حنیفه والله نحن العرب عاداتنا العرب من خو عربیانو او زمونږ سعادت تلک عادت دادی چې موږ نحن لا نسل ضيوف حتى يمر علينا 3 ايام موږ د میلمن ته پوس نه کوو چې سپوري لس ورځې دا سلو درې ورځې تیر شي خو زه چې جسارت کوم جرأت کوم تاسو مخکې ته پوس کوم ما دا سوري دي چې ته قیاس مخکې کوي په نسمانی او ته رای مخکې کوي په سمانی په نسمانی په قران باندې ناغه ته وی والله هذا كذب وافتراء علينا من ينقل عنا اننا نقدم القياس على النص دا افتراء دا د جوړ پلنده د پمانی چې خلکو تړل دلکا او وی چې مونږ نص مانی بچی قیاس یا رای مقدم کو زه خدای ته دایم اقول لكم زه خدای ته دایم چې اذا جاء من الله فعلى الراس والعين الله طرف حکم را آیات بسر چشم قبول و اذا جاء من الرسول فعلى الراس والعين رسول الله صلی الله علیه حدیث راغم علی الراس والعين بصر چشم قبول و اذا جاء من الصحابه اخترنا صحابي نه خبر اغله بیا مونږ ور کړل کوم دا صحابي پرې خو د کول واغسه اخترنا و اذا جاء من بعده من التابعين فهم رجال ونحن رجال تابعین نه خبر اغله نغم ناری ندي علما دي مونږ دي فهم قاسو فقسنا
والله ما قسنا الا لشدت ضرورت، منګه قیاس نه لیک مگر سخت ضرورت تخته. اوس دا بل کتاب راوړی، دا کتاب دی